په یو کلي کې یو بزرګ اوسېږي چې د هغه دوه زامن وي. د یو نوم جمال وي او د بل نوم کمال وي. جمال ډیر زیات ساده هلک وي او کمال ډیر زیات لالچي او ډیر زیات هوښیار هلک وي. د کمال او د جمال پلار سره 3 ښځونه وي. یو د هغه غواوې، یو ورسره د میوې د دانې یو ونه وي او یو ورسره څادر وي. څه ټایم بعد دا بزرګ ډیر زیات ناجوړه شي او په کټ باندې پروت وي او ډیر په بد حالت وي. دا بزرګ کمال او جمال راوغواړي او ورته ووایي. دا بزرګ کمال او جمال ته ووایي چې زما طبیعت ډیر زیات خراب دی او زما د ژوند نه هیڅ امید نشته دی. او ورته نصیحت پرېږدي که زه مړ شومه نو زما دا شیزونه به پوره تقسیم کړي. د کمال او د جمال پلار زامنو ته دا نصیحت پرېږدي او څه ټایم بعد د کمال او د جمال پلار مړ شي او د دې دنیا نه رخصت شي. کمال او جمال دا فیصله وکړي چې راشه چې اوس دا هر څه تقسیم کړو. کمال د جمال ته ووایي چې د غوا دا شاته حصه به زما شي او دا مخکې حصه به ستا شي. جمال ډیر زیات ساده هلک وي او هغه په دې خبره باندې انکار ونه کړي. بیا چې د میوې د بوټي د تقسیمېدو ټایم راشي نو ورته کمال ووایي چې د میوې د ونې دا بره حصه به زما شي او دا ښکته حصه به ستا شي. جمال ډیر زیات ساده وي او هغه په دې خبره باندې هم رضا شي. بیا ورته کمال ووایي چې څادر خو موږ نیمولی نه شو نو داسې فیصله به وکړو چې د ورځې به یې ته اچې او د شپې به یې زه اچومه. جمال ډیر زیات ساده هلک وي او هغه په دې خبره باندې هم راضي شي چې ټیک ده. جمال به ټوله ورځ غوا ته ګیا اچوله او ډیر زیات محنت پې کو او ډیر به ځان ستړی کو او کمال به په تیاره باندې پیس کلو. داسې به کمال بره د د ونې نه امونه خوړلو او کمال خوار به ورته لاندې خوار کتل او ډیر به خفه و او اوږې به ناست و. کمال به د شپې په څادر کې ملاستو او جمال به د یخنۍ نه خوب نه کو او یخ ته به ناستو او ډیر زیات به خفه و او ډیره زیاته یخني به ولګېده. خو جمال ډیر زیات ساده هلک وي او هیڅ هم نه وي. یو ورځ جمال په کټ کې ډیر خفه ناست وي او د هغه ملګري راشي او د هغه نه پوښتنه وکړي چې وروره ولې خفه یې. جمال ولګي او خپل ملګري ته ټوله کیسه وکړي او ډیر زیات خفه وي او ډیر زیات ګیله مند وي. د جمال ملګري هغه له یو ښه مشوره ورکړي او ورته ووایي چې زما په خبره باندې عمل وکړه او دا ورور به ستا نه معافي غواړي. او په دې خبره باندې جمال ډیر زیات خوشحاله شي او جمال کور ته په خوشحالۍ سره روان شي. چې کله هم جمال کور ته ورسي او کمال ناستي او د غوا نه ځان له پیل وشي. چې جمال سیند کور ته راشي یو غټ لوړ راواخلي او غوا په سر باندې ووهي او غوا تړتکې سټارټ کړي. غوا د کمال ټول پیټ وکړي او کمال ډیر زیات وارخطا شي او غوسه شي او جمال ته ووایي چې ته ما نه وینې چې زه څه کوم دا ته څه کوې. په هغې ورته جمال ووایي چې د غوا مخکنۍ حصه زما ده او څه چې زه غواړم هغه به کیږي. په دې خبره باندې کمال ډیر زیات غوسه شي او د هغه ځای نه روان شي. بیا څه ټایم بعد کمال په ونه کې ناستي او امونه خوري. جمال یو تبر راواخلي او ونه لاندې نه وټکوي. کمال د ونې نه راټوپ کړي او جمال ته غوسه شي چې ته ما نه وینې چې زه څه کوم. په هغې ورته جمال ووایي چې د ونې لاندنۍ حصه زما ده او چې څه زه غواړم هغه به ورسره کومه. په دې خبره باندې کمال ډیر زیات غوسه شي او غلی په غلی د هغه ځای نه روان شي. د ماښام نه لږ مخکې جمال ولګي او هغه څادر لوند کړي. چې کله هم کمال راشي او هغې څادر ته وګوري نو ډیر زیات غوسه شي او جمال ته ووایي چې دا دې ولې لوند کړی، تا ته ښه پته ده چې زه به پکې څملمه. په دې ورته جمال ووایي چې د ماښام نه مخکې څادر زما وي او زما مرضي ده چې زه ورسره هر څه کومه. په دغه شپه باندې کمال له د څادر نه بغیر خوب نه ورځي او ډیره زیاته یخني وله شوې وي او ټوله شپه هم روڼ کړي. چې کله سحر شي نو کمال د جمال نه معافي وغواړي او ورته ووایي چې د دې نه بعد به هیڅکله هم داسې نه کیږي. د جمال زړه ډیر زیات صفا وي او ډیر زیات ساده وي نو هغه په هغه ځای باندې کمال معاف کړي او دواړه په یو ځای باندې په سکون سره ژوند تیرول سټارټ کړي.